بسم الله الرحمن الرحیم. نشست و برخاست دو قسم ده. زن نشست و برخاست حرام دی، زن نشست و برخاست حلال دی. مو سوچ که اوس ارچی تکینه و درست ده. نه، زن زیو که نستای هم حرام ده. ای تو صرف نستای حرام ده. و زن زی که تو صرف نستای باعث ثواب ده، باعث اجر ده و باعث فخر ده. مثلا حلال نستای کوم ده؟ علم والا مجلس کی کینی، مجلس آزاد امام حسین اهل بیت و شان کی اخکی کینی تا درس ده، کلاس ده یا فلاحی کارونه دی اخکی تا ناستی صرف نستای ده هم ثواب ده پاره حسابیگی و حلال ده. زنه نشست و برخواست حرام دی، گناه حسابیگی. روایت که رغلی دی الداخل فی عمل قوم فهو منهم. یو کسی و چو سره شامل ده و نستی که اگوی چو کما گناه کهی تا مغی گناه که وسا شاملیه یغ گناه سزا به تا میلوي. ایدی زه څو مثال نه درکوم. داسې جشن، داسې واده چې هغه ګناهانو سره آلوده دی، چې هغه کې ګناه کیږي، معصیت کیږي، که ته ورکې شامل یې ته هغې ګناه کې راغلی. د شراب والا نشست و برخاست کوم مجلس کې محفل کې څه شراب وي هغې کې نستی حرام دی. او کوم مجلس و محفل کې څه قمار کیږي یعنی جواری کیږي هلته نستی حرام دی. یو هغه مجلس و محفل چې هغه کې اسلامي آداب و اصول و خیال نشي ساتای، هغه کې زنه حرام کارونه کیږي. مثلا خزي زنانه او مردانه کې میکس وي او محرم و نه محرم خیال نشي ساتای، ورکی حرام دی داسې مجلس کې نستای. هغه نه علاوه یو مجلس هغه کې نستای حرام دی، غیبت و تهمت والا مجلس دی، میټینګ دی، محفل دی، دی کې نستای حرام دی. مګر دا څه ته دغ نیت سره کینی زه منکراتو سره مقابله وکم، زه امر بالمعروف نهی عن المنکر وکم، پوهې کوم، دې صورت کې ته نستای کولی شي. دې کې یوه مسله دا ده او که چیرې ته وایې څه نه مرګلی هم د اصرار کوي ډېر زیات او مرګلی هم دی خفه کېږي، رشته دار دی خفه کېږي، مجلس د ګناه دی، اوس مرګلی څنګه خفه کوم، رشته دار څنګه خفه کوم، هغه د اصرار کوي. دا عذر نشي جوړېدی چې دغه مجلس کې کینې، دې وجې نه تا ته مجلس کې نستی حلال نشي کېدی. پروردګار عالم د مو حرامو مجلسو و محفلونه محفوظ وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.